مرگ دا خطرناک شی دی. مرگ چراغ خلاصی دیتے نشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دو سیزون دی چه خلق داغی نه یریگی. یو مرگ دی وی واقعی یریگی خلق کنه سوکے نغواړي. یو مرگ دی سوکے نغواړي، خلق دی ځان خلاصی نه غواړي سوکے نخواخی. خو نبی علیہ السلام فرمائی چې د فتنې د جن نه مرگ غوره دی. دویم لگ مال غریبی دا د چا نه ده خوښه. هر سړی غریبی نه غواړي، مالداری غواړي. رسول الله مبارک فرمائی چې د ډیر حرام مال نه چې آخرت کی حساب کتاب ګرانی، غریبی خلک د آخرت حساب کتاب په احسان کې. زمارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کیږي، نه دې څوک بچ کیدی شي. یو ښځه و د هغې زوی مړ شو، نو اوس هم چې چاته تکلیف علماو پسې صالحانو پسې ګرځي، نو دې ته چاوی چې زما زوی مړ شو، دا یو زوی چې دا به څنګه جمدي شي. چاوی یاره پلان کیږي کې یو عالم دی، یو نیک سړی دی، ته ورشه که څه دم درود دلو کی. دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی، زه خو ډېره زیاته پریشان یم، او که څه دم دی وکړه چې زما زوی جمدي شي. هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته ویل بلکل زوی به دې جمدي شي، خو یو چل وکړه، د اوو کورو نه مال اوبه راوړه، د اوو کورو نه، خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې. هغه اوبه به دم کم، نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي. خو د اوو کورو نه به وراوړې، هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې، نو بیا به هغه اوبه دمم، نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه. اووه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم. خوشحاله شوه، یو کور ته ننوته، تاسو کله خو مړې نه دي شوې، ولې نه زما نیکه خو مړو. بل کور کله لاړ، تاسو کله خو مړې نه دي شوې، دا بل و زموږ پلار نه و مړ. بل کور کله لاړه، یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوې، ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ. بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړې نه و شوې، یاره پلار به هم جم دی، نیکه مې هم جم دی، نیا مې هم جم دی، خو د نیکه پلار هم مړ شوی. بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده، تاسو چې نظر په دې تورنځو کلي خپل واچوئ، داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شوي. داسې به څنګه پیدا شي؟ که پلار دې نه دی مړ، نیکه به دې مړي، نیا به دې مړي، که هغه ني د هغه پلار به مړي، د هغه نیا به مړي، د هغه ورور به مړي، بل به مړي. وګرځېده ښځه پوه شوه، ورور یې غم غوس شو چې که د ما زوی مړ دی، خو هلته هم زوی مړ دی، که د ما بچې مړ دی، خو د هغه سړي ماشوم نصیب مړ دی، که د ما زوی مړ دی، خو د هغه هم زوی مړ دی، که د ما زوی مړ دی، خو د هغه خوږ پلار مړ دی. چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې مړې نه شوې. او بس پوه شومه، ښځه پوه شوه چې ګوره داسې کور چې دې پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي، ته ولې په مرګ خفه کېږي؟ خو د دنیا نظام دی ګرځي، کله یو ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل ځای مړ، کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي، وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې، ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې؟ سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي، بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی وي، د انار دانې پکې پرتی وي، یو کاسه د انار دانې پکې پرتی وي، تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې؟ وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي، که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي، که د میان نه رالې هم راغېشتی شي، که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده. چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې دي او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي، د دې ټولې دنیا د روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله، داسې ده لکه ته چې د انار دانه دی یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته؟ نشته. داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې، افغانستان کې، کشمیر کې، پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا، نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته هغه ګوټ نه والا، هغې نه والا، هغې څه مشکل درته شته؟ وی نشته. دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو، اتم تپوس کوي، وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې؟ بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي، په یو وخت کې وباسي، اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي، بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي، جاز غرق شي پکې 300 مړه شي. دې سره څه چل کوي؟ وی ما سره بلا فرشتي دي، په لکونو فرشتي دي، زه په خپله ساګانې نه وباسم، چا نه په خپله وباسم، چا پسې یوه فرشته لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم، چا پسې بله لیږم. خو یو نظام دی زما،
لیکن الله مال خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او د خپلې دوه ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا دوه ګوتې ورته مخامخ کم د دې ټول نه په یو سیکنډ کې په دې دوه ګوتو سره راښکې شم طاقت الله را کړی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي ته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوځي دی په دا کټ کې پروت دي دوه قسم انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې درته نیک عمل او د بد عمل معنا کړې وه چې نیک څه ته یو بد څه ته دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي وبه یېرېږي نو چې کله ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبي علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه وله الله بل مسلمان له ورکړي دې محرومه کړي نو چې ځنکدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي په دا ځنکدن کې ورته وښیي فرشتې ورته مه یېرېږه دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ دې له به نه ځې نو بیا ورته له جنت هغه ځای وښیي وایي دقې له ور روانې دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه د هغه اور نه په سترګو یې ویني او د جنت دغې محل له ور روان یم څه مو خیال دی دی به په تلوارۍ کې به نه دی بیا په دنیا څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دوی باندې یره به ني ولې جنت یې ولیده دوزخ یې ولید چې دا ستانه ختم دغه جنت له به ځې ولا هم یحزنون هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي زما مال دی جایداد دی دکان دی پیسره دولت دی دې پسې خلک خپوي لا هم یحزنون دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې دې خوشحالې چې خدای را ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اے نفسا تبد اللہ نہ خوشحالے اللہ وستانہ خوشحالے خوش مطمئن بے اطمینان کے بے رازقنا اللہ لدی بوزم ارجعي الى ربك چه او نفس تداوی چه خپل خدای ترا روان شا رب ترا روان شا دی با خوشحالے کے ونی خوشحالے راضیتا مرضیہ تمام خوشحالے اللہ من درنا خوشحالے او زاغنی کان بندگان دی جنت اغی کے دن ناشا او جنت تا داخل شا دی با دمر خوشحالی پرواز بکی وزو سنگ دی جنت تا ور داخل شا ما علا زر سو باسے حضور پاک مبارک فرمائی دا سبت سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې و د هغې نه یو ساعت کې وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بس د اعصابه تېوځي هېڅ تکلیف په وته نه او چې دا ساعت یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکړي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن دا روح راوالی دا هغه جنت په کفن کې ونغاړي بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله دواړه هغه ونغاړي فرشتو له یې ورکړي هغې یې بر اسمان ته روان کړي وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په ځای خوري دي دا ټول دعاګانې کوي یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې نورو یا الله دا روح په دې لار راولې دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په مونږ دا خوشبویي ولګي انور فرشتي وي یا الله د دې فلان کې دا روح خو په مونږ راولې او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي یو بل ته فرشتې وي لکه دغه فلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې ښکلي نوم یې اخلي هغه وفات شوی دا خوشبویي خو د هغه ده او دعاګانې ورته کوي او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي
د شهدا هغه جنت الفردوس ته ځي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته ځي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کېني. دا سات راکاږي او څنګه ته راکاږي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوسو کړی، یو ډېر لوی عالم وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خوري وي او دا اونه ترې راکاږي. د دې رګونو نه د روح سره قطرې روزي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روزي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي، مالوچ په لمدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکېږي چې دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره او دته هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت وستا خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو، هغه دوزخ ته به وځې. دواړه ورته وښیي، چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي. چې سا ترې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه، هغه کفن کې فرشتې بندې کړي، چې کفن کې بند کړي بدبویي ته ځي. نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مړ د څښا بینتې ځي، وي دا هغه فلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کوم څښا نوم په هغې یې یادوي. خیرې ورته کوي، وی خدایه ته تباه کړې، خدای یې غرق کړه. خیرې ورته فرشتې کوي، خو هر شي که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته. بره اسمان ته روان کی روان کی روان کی، د اسمان دروازې ته ورسئ. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به تکولو نشي، دا غدنې راو غورځي لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي. یو ظالم بادشاه د هغه نه سا ملک الموت ولا راغی، او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی. او دومره ظالم بادشاه چې ډېر ظلمونه به یې کول، ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده. دی ورته داسې غوسه شو، ته څنګه رالې؟ بې اجازه ته څنګه رالې؟ او زما دومره نوکران نه څنګه دلته رالې؟ ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. د دې کور خو د انسان په شکل زه خو نه پېژنم، زه ګنې غل دی. زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور، او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي، او زه هغه کس یم ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم، او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم. وایي دا نه کېږي. ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې، وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا، خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي. یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي، یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته لمونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي. یو سا دی چې دا والې ختم. مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم. وایه شته پکې نشته. بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی، مال دی، دولت دی را سره پردی حق مې والی دی چې دا واپس کړم، نه یې سم نشته. خیر و خلاص. حضرت ابراهیم علیه السلام الله نه یو سوال کړی، وی پروردګاره د مرګ د اختیار ماله راکړه، چې زه کله وغواړم چې سا رانه وځي او چې ونه غواړم چې سا رانه ونه ځي. وی ښه در مې که زه مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خو نو بس ډېر ټول عمر به جان دی. 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو. ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دی میلمه شو. واحد پیغمبران ټول سخیان دي، ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړه، لازما به د میلمه سره ډوډۍ خوړه.
یو ځل هېڅ څوک پیدا نه کړل. غلام ته وایي ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم لوږې دې مړ کړمه. وایي صاحب څوک په دې لاره هم نه ښکاري. وایي لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم. زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ. یو بوډا غوندې کافر یې وله پیدا کړ. وایي صاحب یو سړی په دې لاره روان دی او کافر دی. وایي دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم. نن سبا خو مونږ چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر له خور کو دا چې ده که نه څادر پټ کو سر پکې پټ کو چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیال چې دې ونه لیدم. نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی. دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي الله راکوي. نو بوډۍ راوسته ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه د خدای په نوم شروع کا. بوډا ورته وایي چا په نوم؟ وایي د خدای. وایي خدای څوک دی؟ نو خدای نه پېژنم. نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی یو بوته د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي پاسه خبیث بچی ګڼې اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي تا به زه ډوډۍ خورم زما خدای نه مني زما رب نه مني. په سړی بوډۍ په مخه کړه. رب العالمین ورته وحی وکړه ای ابراهیم دا دې څه وکړه؟ وی خدایه ما ورته وایي چې ستا د خدای نوم واله هغه ستا نوم نه اخېست د بت نوم یې اخېسته ما له پې غصه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي شرک ما نه مني او ما سره شریک مني او دا بوډا د سلو نه اړېدلې دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه زه ورکوم. زما دشمن دی ما ته کنځل کوي زه چې خدای له شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی او ما دې نه غواړي زما مال د دغه بوت نه غواړي او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه نن ستا میلمه شو یو نوړی ډوډۍ نه هغه دې پې بنده کړه. هله وایي شابه هغه نوکر ته وایي دا بوډا دی چې را پیدا کړه. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه وایي تا خو وختي زه وشړلم وایي ما ته خپل رب ملامته کړم خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې ما سره شرک کوي زه ورکوم نن تا سره پوټۍ کېناسته ته نه ورکې نو به زه معافي غواړم شا به ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده وایي ما ته کلمه وخواجې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان وروړ شرک نه توبه کړه. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي چې نه غواړم چې د جم دی ډېره ښه ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که څومره قربانۍ کړي دي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی د الله بر علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناسته ورسره ډوډۍ ته نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي دا بعض انساني هغه بیماري غریبه سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي چې نوړی دي بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه او نوړی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای دا څنګه جم دی د ده دا ژوند بله نوړی راواغېسته د غریبه لاس یې رپېدام ته پرېوته بله یې راوچته کړه چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام د دې بوډا نه تپوس وکړ بابا د څو کال وې وایي د 200 کال د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ وایي د 200 کال ابراهیم علیه السلام وایي خدایه د داسې عمر ته خو مې مه رسوي دې عمر نه مې الله وساتي دا عمر دا ژوند خدای دې نه خو مې وساتي بس هغه سړی ورته برابر شو. ملک الموت په دغه شکل کې راغلی ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس ساه دې نه وباسم وایي ما ته خو الله مشوره ویلي چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم هکه وایي اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوي اوس دې وایي په دا ټکي دې ووایي خپله تا ځان له مرګ خوښ په دغه ټکي دې ووایي ټیم دې پوره دی چې خبره خلاص ده چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپل خدای دې عمر ته یې ومه رسوي نو یو سیکنډ پکې پاتې دی بس دغه عمر کې. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې
چې کله هغه نیټه راله نه یو سات سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی د دارو دکان ته لاړ، دارو یې اخېستل. چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي، هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو، یو دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګارنټي ورته مونږ وایو، د دې به څونه ګارنټي وي. دکاندار ورته وایي ستا ګارنټي شته چې ته د دې بوتل ګارنټي غواړې؟ وایي او بلکل زما ګارنټي شته، زه ځوان زلمی یم، ډوډۍ خورم، پیسه شته، دولت شته، خپې شته، د روغ صحت شته، زما ډېره لویه ګارنټي ده او یا اتیا سل کاله ژوند مې دی. خو چې دا ټکې ووایي د هغه دکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساته یې وخته. ګارنټي د ژوند چا سره هم نشته. قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سکار مقرر کی الته ورسیږي نو الته دې سو باسي جعل له الیها حاجتا، الته ورته حاجت مقرر کی لاړ شي او چې الته کې ځای مرګ مقرر دی الته سو باسي. نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې کسان را جمع شو، یروي راځي لږ الله ته وجاړو سوال وکړي مقبرې ته ځو. یو مړی دی که را جمدې شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ. واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي. که سعودي ته لاړ شي، انګلینډ ته لاړ شي نو په ټېلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه، داسې ده که نه. لکه سال دی امریکا څنګه ده، سفر دې څنګه و، جس کې لاړې بس کې لاړې، څنګه تکلیف وکړو. لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټېلیفون معلومات کولی شي، نه درته په انټرنېټ الویلی شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و، ځان کدن مې څنګه و. نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدې شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې والې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدې کړه چې مونږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات وایي. وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه او یو جړق وشو، یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بهر ووته. دوی ته یې وکتل، هغه هم حیران شو. دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي، پوره 100 کاله. دوی ته تپوس وکړه یاره وایي بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې؟ زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم. وایي دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و، د دې مرګ ال راته ووایه. وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده، 100 کاله مخکې، او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځان کدن هغه تریخوالی پروت دی. 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځان کدن تریخوالی پروت دی. وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې د ستاسو په دعا را جمدې کړم، اوس به بیا ځان کدن نه باندې تېرېږي. اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلېږي نو ما له د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال له وباسي چې ځان کدن را باندې را نه شي. مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه، مرګ ته څه ویلي دي؟ حازم اللذات، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. نبی علیہ السلام فرمایي د مرګ ذکر ډېر زیات وکړئ، بار بار د مرګ ذکر وکړئ. مرګ څه شی دی؟ حازم اللذات، د انسان د دنیا د خوند دا لذتونه ختم کړي، ډلې وړې کړي. په مالدار چې راغی د مالدارۍ لذتونه خوندونه ولا ډلې وړې کړل. په غریب کې راغی، په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم، لذت ختم. دغه وجود دی دغه چې کوم د مرګ خلک ویې لکه جنازې ټیم وله کېده، څوک وایي سبا به خونه نه وجود یې خرابېږي، بیا ساتلی څوک هغه عزتمند پلار بیا څوک په خپل کور کې نشي ساتلی. خوند ختم شو که نه شو؟ هغه مال لاړ به پاتې شو، هغه بچي پاتې شو، هغه کارخانه پاتې شوه، هغه فکټري پاتې شوه، ځمکه جایداد نوکران اجره هر څه پاتې شو. نو مرګ خامخا یو حقیقت دی، انکار ته نشي کولی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی، څونه خدمت یې کړی دی، کور او بارې خدمت کړی د نبی علیہ السلام، په وطن کې او په سفر کې، او په لوږه او په نار او په تنده نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړی دی. دا نه چې ګنې نو ډوډۍ به وي نه خدمت به کوم او جنې نه به کوم. او د حضور پاک د حدیثو دونه خدمت کړی دی، 15,000 او 300 او 400
حدیث ته دنه د پیغمبر علیه السلام نقل دی شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې ملګری دی د کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګیر چاپېره ناست دي نو دی جاړي او صحابو کې وجیب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی به ورته وایي چې زمونږ په پیغمبر علیه السلام ګورې سلام وی یو هم ورته وایي زما په نبي علیه السلام سلام وی بل هم ورته وایي زما په نبي علیه السلام سلام وی دی جاړي چا ورته ابو هریره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړې ده هغه نوکري غلامي دې کړې ده او نیک اعمال دې کړي دي دومره نیکو چې د یو دیو یوې ښځه و یوې غلام نو شپې درې ځایه کړې وه یو شپه به زه عبادت کوم درې میسه مې دا ښځه کوي درې میسه مې دا غلام کوي مطلب دا چې دا موږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نشي چې په هغې کې زموږ په کور کې د الله عبادت ونشي هر سکنډ کې چې زما په کور کې د الله عبادت کوي وی ولې جاړې وی ته خو به اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی الحمدلله وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس شي روس ته ځي 15 کاله پس 6 کاله پس به واپس شم د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم او هلته به زه امفیل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم 15 کاله مې یو کورس شو 15 کاله بل شو 10 کاله خو بیا خو به راځي که نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې واپس راتلل شته وی د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړه نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وي موږ به څه کوو د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ چې خپل هم نه خلاصېږي مرګ نه دی دې نه مرګ نه خلاصېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کړي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به دا مرګ راولي د ګټ په شکل جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو را شریخ وګورئ نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري دوی به وپېژني چې دا مرګ دی په نښه به وپېژني جهنمیانو ته به دې ته وګورئ هغوی نه ورته تپوس کړي څه شی دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي ګوره مرګ هم ختم شو حلال به شي نو چې حلالي کړي نو جنت خلود لا موت ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته جهنمیانو ته ای جهنمیانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه اوچت شي اټیک راشي که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي